ګرانو کتونکو د نن ورځې لوی خبر او دا لوی خبر صرف د 400 دپاره نه بلکې د ټولې پښتونخوا لپاره او هغه خبر څه دی چې یو افسر غواړي او خپله ډیوټي په ایماندارۍ سره کوي او خپله ډیوټي میشن ګڼي او دغه تنخوا دا ګڼي چې ماته د عوامو په ټیکس باندې ملاویږي او د دې کورسۍ نه د خلکو امیدونه وابسته دي. د ډېرو کلونو راسې په 400 کې به ذکر کېده ایس فروش ایس فروش ایس فروش، په دې کې مختلف جرګې رالې، امن جرګې دلته کې لاول کمال شاه باچا په مشرۍ کې ځای په ځای احتجاجونه وکړل، بیا په شکلاوتي قومي جرګه جوړه شوله، تنګي کې شب قدر کې احتجاجونه وکړل، په موړ کې احتجاجونه وکړل، مختلف وخت کې د پولیس افسران هم رالل، ډېرو پولیس افسرانو پکې ځان ډېر ښه کړ، ډېر لوی لوی ډیلونه وکړل، چا پکې تمانچې واغستې، چا پکې ګاډي واغستل او چا پکې پلاټونه واغستل، چاله پکې په سوونو جربه ځمکې واغستې شوې او داسې یو افسر نیم چې هغه په دې کې کار وکړو. هغې کې به موږ د عرفان الله خان ذکر کوو چې په هغې کې زه کار کړو. خو بیا مسعود احمد بنګش صاحب 400 ته رالو او 47 FIR وکړې. تاسو دا لیست ګورئ. غټ خبر څه دی چې په چا باندې د سمګلرۍ تور لګي چې یاره دی آیس خرڅونکي دي، نو د هغوی چې چا ضمانت کړی د هغې په ریډ لیست کې واچول، چې چا ضمانتونه کړي د هغې په ریډ لیست کې واچول. قوم ته هم یو اعلامیه جاري کړه چې دغه خلک هم وپېژنئ، دا څوک یې چې ضمانتونه کوي. نو داسې خبر ما په ماضي کې نه د نورې پښتونخوا د ضلعو د ډي پي اوګانو اورېدلی دی او نه مې په 400 کې چې څونه ډي پي اوګان پاتې شوي دي نو هغوی داسې نه دي کړی. موږ ذکر کوو که نه چې د غلط سړي چې کوم دی نو وکیل له نه دي پکار چې د هغه وکالت وکړي، داسې چا ظلم کړی وي د هغوی ملګرتیا نه ده پکار ده، مظلوم ملګرتیا پکار ده. دغه شانتې دا نشهیي توکي چې خرڅوي نو د دې په ضد باندې کاروایي کول دي. خو ډېر خلکه دغه خبره کوي چې دوی په بهر ملکونو کې کوي، دلته کې د دوی خلاف څه کاروی کېږي. لا نن راسره یو کس میلو شو، نو هغه وویل یاره پلانکي سمګلر له یو زنانه لاړه او ډېره غریبه وه، ورته یې ډېر لوی پوټ پیکج ورکړه. مونږ ته اسلام یو خبره کوي چې د کوم سړي پیسې ارامې وي هغه سره قرباني نه کېږي. اسلام مونږ ته څه وایي؟ بس په دې باندې عمل کول پکار دي چې موږ د دغه شانتې سړي ملګرتیا ولې کوو یا د دغه شانتې سړي خیراتونه خوراکونه موږ ولې کوو. دا داسې ده چې موږ د اسلام نه دوري کوو، موږ مسلمانۍ نه په شا کېږو. موږ چې کومه کلمه وایو او یا ځان کې د مسلمانۍ دا کم خوی بوی ښایو نو دا د منافقت نه ډک ښایو. چې عملي ښایو نو په کار دا ده چې لاول خو چاکول نه، اوس یې چې څوک د دې په ضد باندې کاروایي کوي نو ملګرتیا یې په کار ده. ګرانو کتونکو د 400 په پولیسو کې د سزا او جزا عمل هغه ډېر زیات تیز شوی دی او یو انسپکټر هغه برخاست که، معطل نه لیالین تازرېدل نه، معطل یې برخاست یې کړ. تنګي تاڼۍ محرر هغه هم په دغه ضد کې راغی او محکمانه کاروي د هغه په ضد باندې روانه ده او د رزلټ انتظار دی. داسې د نورو پولیس خلکارانو موبایل ټریس شوي دي، چا نه پیسې اخیستې دي، د هغوی په ضد هم کاروایۍ شروع دي او خو دا ډي پي او 400 په دې ضلع کې پاتې شو. نو تاسو به وګورئ چې د داسې ډېر یو شمېر پولیس خلکاران چې کوم دی هغه به بیا کور کې ناست دي او چې کومې پیسې ګټلې وي غټ کټ به وي، متکه به وي، ځان ته به پکې به یې لګولي او بس بیا دې الله الله کوي. ولې چې موږ اخري عمر ته ورسو نو بیا موږ چې کوم دی نو موږ ته الله هم رایاد شي او قبر هم راته رایاد شي او یار هم راته رایاده شي. خو په دې وخت کې چې کوم دی موږ نښتي یو او دغه ارام یې چې کوم دی نو کورونو ته وړو. نو په دې عقله باندې کاروي روان دی. بل ګرانو کتونکو دا زما ذرایع دي، زه د خپلو ذرایعو نه ډېر خلکو ته خبرتیا هم میلو شي، ډېر خلک د دې نه خبر هم شي چې یاره ډي پي او 400 څه کول کوي، څه کول غواړي، ارادې یې څه دي. نو ارادې یې ډېرې پخې دي. ایم پي ایګانو ایم ان ایګانو سره باقاعده میټینګونه هغوی ورته ډېر خلک په ګوته کړي دي. دا هم ډېره ښه خبره ده، خلکو په اعتماد کړی دی، ووټ یې ورکړی دی. په دې ټیم کې پکار هم ده 15 کاله مخکې
د چا کم سټیټس و، د هغه کور، د هغه بنګله، د هغه پلاټونه، 15 کاله کې هغه له پیسې څنګه رالي؟ بینک سټیټمنټ کتل دي او ټرانزیکشن په دې باندې خو کار روان دی په ټوله 400 کې او په خاصه توګه په تحصیل تنګي کې کومو خلکو چې بنګلې جوړې کړي په 15 کاله کې دا بنګلې څنګه جوړې شولې؟ 3 چتو ته 4 چتو ته د لرګو د کوټې نه یا د بلاکونو د یوې کمرې نه د یو ساده برنډې نه په چتونو کې او په نقشو کې دغه بنګلې دا څنګه بدلې شوې؟ په دې باندې خو کاروي روانه ده او د هغې وجه هغه خدام ښایي چې نوې کول کم راځي دې بنګلو ته یا دې غټو غټو ګاډو ته چې ګوري نو د هغه ذهن چې کوم دی نو هغه اوټ کېږي. ډېرې زنانه ډي پي او صاحب له تللي دي چې زموږ خاوندان ګیر دي په هغې باندې هم کاروي روانه ده، زموږ خاوندان په جیلونو کې دي، دې خلکو لیږلي دي، په دغې باندې هم کاروي روانه ده. نو او ورسره چې کوم دی ځمکې پلازې په دې باندې نظرثاني پکار ده او اینب ته او اکسایز ته هغوی ته هم یو پیغور ورکړی شوی دی د چا چې کار دی هغوی په دې خاموشه دي، زیاتره کار دا د هغوی دی، نو هغوی هم اوس پکې غیرت روچت شوی دی او ډېر زر ده چې هغوی هم په دې عقله باندې کاروي شروع کړي. نو ګرانو کتونکو نننی غټ خبر چې ما تاسو ته ښایو هغه لیست جاري شو، د عدالت نه دغه نومونه راواغستې شو چا چې د دغې خلکو ضمانتونه کړي دي نو هغه هم په دغه لیست کې شامل شو او د قام نه ډي پي او صاحب اپیل کړی دی چې دغه خلک هم پیژنې، د پولیس سره ملاتړ هم وکړي، ملګرتیا یې هم وکړي، د دوی په لږو لږو لالچونو باندې مه دوکه کېږئ او د داسې خلکو مخه ونیسئ. پکار ده ګرانو کتونکو یو سړی دی د دې ځای ضعیح خان دی، بس ځمکې د هر څه دي، یو سړی دی یکدم راغی او رپتي شو. نو په دې عقله باندې دا یو ډېر ښه اقدام دی، دې ته هم کتنه پکار ده. دا مه وایه چې دا داسې ده او دا بار ملک دی او دا دا دی، هم په دغه کورونو کې هم چې کوم دی خلک په دې لعنت باندې اخته شوي دي، په دشمنو باندې واوښتل، په رنګ رنګ مسلو باندې واوښتل، په چونګ چونګ ګولو باندې وده کېږي، په داسې پیسه به زه څه وکړم؟ او زمونږ دغه ګیله ده چې کوم دلته کې سکون کې دي دوی باندې څو خرڅوي، د دې په ضد باندې کاروي ډېره ضروري ده. ګورو